بسم الله الرحمن الرحیم. جامع المنځه په باره کې یوه مسله درته کوم څه جامع المنځه کې کله غواړي شامل و شریک شي د پیش نماز هر یو رکعت کې ته شامل کیدای شي، خو شاملېدلې دپاره یو شرط داسې دی څه پیش نماز رکوع نه مخکې ته شاملېدای شي. مثلا پیش نماز د الحمد سوره یې ته شاملېدای شي، پیش نماز رکوع ته روان دی ته شاملېدای شي، پیش نماز رکوع ته لاړو ته شامل شه. او که چیرې رکوع کې اوس نشوې شاملېدای ته رکوع ته کوزېدل هغه راز شولو نیت وکړلو بیا نشي شاملېدای. مثلا رکوع نه وروسته نشي شاملېدای شریک کیدای. مثلا سجدې کې ځینې کسان شاملېږي نه به شاملېږي، بیا به صبر وکړي څه پیش نماز بل رکعت ته پاڅېږي رکوع کې او څه شاملېدای شي دې ټایم کې، قنوت کې او څه شاملېدای شي، رکوع کې رکوع حالت کې او څه شاملېدای شي. او دا به تو اول رکعت حساب شي. که چیرې ته پیش نماز ته رکوع کې شامل شولې دی تو اول رکعت شو، بیا هغه څه دوباره ته پڅېږي هغه به د دویم رکعت شي. خالي تش رکعت څه موږ ته یو هغه کې که چیرې پیش نماز ولاړ دی ته اوسه شاملېږي شاملېدای شي. هغه د تش رکعت ذکرونه یو که ته شاملېږي شامل شي، خو په کار دی دې ټایم کې ته الحمد وایې، کم از کم الحمد وایې، سوره که ویلی شي وایه. او بیا که چیرې پوه شوې چې نه پیش نماز ذکر کم پاتې دی هغه رکوع ته ټیټېږي ته بیا ما شاملېږي، کوشش وکړه صبر وکړه چې هغه رکوع ته ټیټ شي، ټیټېږي هغه ټایم کې ته شامل و شریک شه. او که چیرې بیا ته تش رکعت کې ذکر ټایم کې شامل شولې څه هغه تسبیحات یایي بیا په کار ته خپل الحمد سوره هم وایي. او ما د دولت قنوت حالت کې ته پیش نماز سره شاملېدای شي، تا قنوت ونیسه جامع کې ته شامل شولې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.